بیا را روانه وه په دغه لار باندې دغه لار نه اغوا شوې ده په مطلب ورسېدې او په مرۍ کې ورته تیزندي اچولی شوې ده او مړه کړې ده. ښه مخکې چېرته تاسو د داسې قسمه شکایت له ماشومې کړ چې داسې حالات یې څه به محفوظوي ځنګل دی که نه ځنګل دی مجرم ونیولی شي او سرعام په یو چوغ کې پانسي شي چې دا نور خلک دې عبرت والي په مطلب ورسېدي چې سبا د نورو دغسې ماشومانو ګلالو سره دا کار نه کیږي. بسم الله الرحمن الرحیم. دا خیبر ترجمان ټلویزیون قدرمنو کتونکو السلام علیکم. سنگرخان ما د معاشرې نه ځنګل جوړ شو په انساني شکل کې پکې بعضې ځناور را پیدا شو د خپل جنسي هوس مړ کولو لپاره په هر چا باندې حمله کوي تر دې پورې چې د 3 کالو د 15 کالو د 8 کالو پورې ماشومان هم نه بخي. دا وخت موجود یم په ضلع چارسده کې په تحصیلي تنګي کې ګنډیرو روډ باندې یو ورکوټی کلی دی عمر خان کلی په هغې کې یوه ډېره زړه دردونکې واقع مخې ته راغلې ده. 8 کال یو ماشومه د جنسي تشدد نه بعد د هغې په مرۍ کې لوپټه اچولی شوې ده او ډېره په بېدردۍ سره وژلې شوې ده. دغه تصویر ستاسو مخې ته ږدمه دا وخت ما سره د دغې ماشومې پلار ولاړ دی د هغې نور رشته دار دي په دغې باندې به خبرې کوو د دې نه د دې واقع تفصیل اورو. دغه هم یو سوال دی زموږ مخې ته چې دا معاشره ولې دې طرف ته لاړه د دې ذمهوار څوک دي. پښتنه خو هغه معاشره وه چې د دې خو به خلکو د امن او د پردی خور لور د عزت مثالونه ورکول. دغه عزت نن محفوظه ولې نه پاتې نه شو. د دغې ماشومې پلار د دې سره خبرې کوم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه لرې وروره دا راته ووایه چې واقعه څه شوې ده. واقعه دغه واقعه وه چې زموږ ماشومان دي مدرسې ته تللي وه مدرسې نه بعد بیا را روانه وه د ترور کره ورغلې ترور وله پۍ ورکړي دي بیا را روانه وه په دغه لار باندې دغه لار نه اغوا شوې ده په مطلب ورسېدې او په مرۍ کې ورته تیزندي اچولی شوې ده او مړه کړې ده پوه شوې. ټیک ده. د دې ماشومې عمر څومره و؟ د دې ماشومې عمر به تقریبا 8-9 سال و. 8-9 سال. جی. دا به په دې لار باندې تله راتله روټین کې به تله راتله که نه. ښه مخکې چېرته تاسو د داسې قسمه شکایت له ماشومې کړی؟ نه الحمدلله موږ ته هېڅ شکایت په دې علاقې راغلی په پیل ځل زموږ په دې وطن په دې علاقه باندې دا شی وشو. ښه دې ټول علاقه کې بړومبي ځل یو ماشومه داسې ځای وشو. جی ټیک ده. ښه دا راته ووایه چې په کور کې خو به د نورې ماشومان هم وي که نه؟ جی شته دی. او ترو تڼو بچي کړي ګاونډ کې هم که نه؟ ټول کلي ورېرې مې دي خوارځې مې دي پوه شوې دا ټول دي. نو اوس څنګه محسوسوئ؟ نو اوس دغه محسوسو پوه شوې چې کوم مثالا کې زمونږ دغه هر سړی اینی په مطلب ورسېدي او نو موږ د حکومت نه درخواست دی په مطلب ورسېدي چې موږ سره د انصاف وشي په مطلب ورسېدي او انصاف خو به تا سره وشي خیر دی. دا نورې ماشومانې خبره کور دا خو ته په کور کې بندولی نه شي که نه دا خو به څه پسې راوځي که نه. او زه خو د دې وجې په مطلب سبا مثال کې زما بله ماشومه داسې مدرسې ته رواني مثالا کې دغسې ورسره خدای مکه وشي په مطلب ورسېدي ګاونډ دی دا خو غټه مدرسه ده د دنیا د هر ځای نه وله ماشومانې را روانې دي پوه شوې. نن زما د ماشومې څه وشو سبا به د بل د ماشوم څه وشو. دغه ټولې علاوه جي یو بله خبره کوم دغه ځای کې بله ماشومه ده هغه سهار سکول ته ځي یا هغه چېرته کې دغه شانته کې په کور کې بل څوک نه وي هغه د کار دپاره راوځي هغه به محفوظه وي؟ نه چې داسې حالات یې څه به محفوظوي. ځنګل دی که نه؟ ځنګل دی پوه شوې ټول درندګان شو. صحیح ده. ښه دا راته ووایه چې د پولیس له طرفه څه تعاون روان دی کېږي نه کېږي؟ الحمدلله د پولیس د طرفه کو ډي پي او دی کو ای سی چو دی کو تاڼهدار دی کو اولدار دی ټولو ما سره ښه مرسته وکړه. صحیح پوه شوې او ما سره لګې دي ښه منډه ترړه په هر قسم چې ما سره هغوی خپله منډه ترړه وکړله او مطمئنه هم ته یم. صحیح ده. ښه دا راته ووایه چې اوس مزید به څه غوښتنه کوې مطالبه دې څه ده؟ زه دغه غوښتنه کوم که نه کو مثال کې سبا زما دا مجرم ونیولی شي دا حکومت یې ونیسي که هغه پولیس دی کو ډي پي او دی کو هر څه دی او مثالا کې او دا عدالت ته ورسي هلته مثالا کې عدالت کې ورته یا کال یا نیم سزا میلاو شي په مطلب قید به وخیږي. زه دغه نه غواړم زه دا غواړم په مطلب ورسېدي چې مثال کې دا مخرور مجرم ونیولی شي او سرعام په یو چوغ کې پانسي شي چې دا نور خلک دې عبرت والي په مطلب ورسېدي چې سبا د نورو دغسې ماشومانو ګلالو سره دا کار نه کیږي. او زما د دغه درخواست دی مثال کې د عدالت نه. ماسټر صاحب کې دا یو ماشومه نه ده یو مثال لا روان دی په لاهور کې په قصور کې د ماشومې سره زیاتی وشو د هغې نه بعد انتظامیه هم راپاڅېده قانونونه هم جوړ شو او څو ورځې شور وچلېده
څه دې خیال دی تر څو پورې به مونږ دغه شانته کې د ګلونو ماشومانو لاشونه اوچتو؟ چې د خوري لا خبره وکړله چې د دې درنده لا په بارې سره عام سزا نه وکړو شي کنه نو زموږ د ماشومان نه و په ځکه چې ستا د کوره ماشوم روانه زما د کوره ماشوم روانه څوک پیاده راوندي څوک سکرو ماتم دا خاص کوم تاسو ته چې دا تاسو ورسوي دا خبره چې دې ته بر سره عام په ساتي څنګه چې ته سزا ورکړي شي زه په دغه خوشحالي کوم چې بلکې برات زما او ستا خور لور په کلی کې او په هر ځای کې په لار کوڅه کې محفوظ پاتې شي. صحیح ده. بس یو تپوس درنه کومه پخوا یو داسې معاشره وه د پښتنو چې په دې کې به زما د یادو ماته یاد دی چې مونږ به دې کورونو ته ورتلو نو مونږ نه په ګوره چا سطح نه کوو مشرانو به هم نه کوو جینکو به هم نه کوو خیال دی اوس دې وخته معاشره راورسېدله چې د 8 کالو یا د 7 کالو ماشومه محفوظه نه ده هسې څه وجه وشوه؟ سرجي زه به دا ووایم چې زموږ معاشره اصل کې دې وخت کې د موبایل ډېره زیاته خرابه کړله او بل زموږ د مشرانو له هم په کار دي چې د خپلو بچو د دې موبایل لږ پرهیز وساتي لږ خیال یې وساتي او که زموږ دا بچي دغسې د موبایل سره عام ګوري او دغه کوي نو زموږ دا بچي هم سبا دغسې درنده جوړېدی شي او خرابېدی شي نو زه دغه وایم چې د خپلو خبره بچو وکړه خو اوس خو داسې کار دی چې ماسټر صاحب ماشومان خو اوس د موبایل نه بغیر هغه جړا هم نه بندوي چې ماشوم په جړا شي نو مور سړي له آواز ورکوي را موبایل ورکړه چې ماشوم را پخلا شي. پخوا به د مشران به حجره کې به ناست ډېر ادب به وو اوس چې کم دی بس دغه موبایل شرمولي دي او ټوله دنیا د موبایل د لاسه غرقه پرکه ده بس نور څه ووایم ادب نشته دی او بې ادبي ټوله موبایل راوستی. صحیح ده. ستاسو وخت کې خو د حجرې هغه روایت وکړه نه اوجي ډېر زیات و بس اوس چې موبایل راغلی دی نو حجره او جومات دواړه زموږ د کشران دا اوسني هلکان په حجرو کې کښېني نه بس هغوی خو به چېرته کې پټې پوله او یا ځنګل ګوري او بس یا څادر لکه د پوډریانو په ځان راواچوي یا به بس یو بوټي لاندې ناست دي او موبایل دی نو هغې کې هر قسم مرداري هغه به ګوري بس په دغې هغوی خپله زندګي خرکه کړله. صحیح دی لکه مطلب د حجرې نه لرې شو بس په پټي کې کښېني په ځان څادر راواچوي دغه بس د موبایل مونځ او دستې پاتې شو د مشر عزت کشر ادب دا هر څه چې کوم دی موبایل زموږ معاشره غرقه کړله بس الله دې په موږ ټولو خپل رحم. قدرمنو تاسو دغه خبرې واورېدې د دې ډېر عوامل کیدی شي موبایل هم کیدی شي د والدینو د تربیت ناکامي هم کیدی شي د هغې نه علاوه د معاشرې هغه خلک چې هغوی وغز نصیحت کوي زما په خیال چې د هغوی هم دا ذمهواري جوړیږي د هغې نه علاوه د دې نه د حجرې نه لرېوالی دی حجره یو داسې ځای و د پښتنو یوه داسې درسګاه وه چې په هغې کې به د دې تربیت کېده د خلکو ماته په دې موقع باندې حمزه بابا دغه شعر را یادېږي خپلې خبرې مې پرې راټولوم چې د پښتو فطرت مې دومره عجیبه دی که اسلام نه و نو هم به مسلمان وم. ښاد اوسئ.